چری پکور کې مور او پلار بچی ته ماډل جوړ نشو، بچی به تربیت نه حاصلوي، بچی به لار غلطه حاصلوي، بچی به کنځل زده کوي. یعنې مثال به تاسو له درکم په کور کې پلار دی، پلار انټرنیشنل کنځل کوي، اوس بچی د پاره د پلار ماډل دی چې دا بچی به د پلار ته ګوري، د پلار نه به سبق زده کوي، او پلار هغه کنځل کوي، خزی ته لګیا دی، مور ته لګیا دی، رور ته لګیا دی، اچو ته لګیا دی او کنځل کوي، هر وخت کنځل کوي. اوس په ایمان ووایي چې دا بچی به د پلار نه څه سبق حاصلوي، دا بچی به د پلار نه څه سبق حاصلوي چې زما پلار نه ما څه زده کړل. پلار لګیا دی، د بچو په مخ کې ماډل نه جوړېږي، د بچو په مخ کې ګناه کوي، د بچو په مخ کې د خپل مور پلار نه قدري کوي، د هغې بې عزتي کوي، د بچو په مخ کې جنګونه کوي، جګړه کوي، د بچو په مخ کې دروغ وایي، د بچو په مخ کې حرام کوي او حرام خوري، د بچو په مخ کې ګناه کوي، بچي ورته ګوري، ماشومان بچي ورته ګوري. دا بچي به د مور پلار نه څه زده کوي، ځکه دا خو په کور کې پاتې کېږي، شپه او ورځ ورسره تېروي، همدا بچي به د خپل پلار ته ګوري، دا بچی به هم د خپل مور پلار ته ګوري چې دا پلار یې څه کوي، سبا چې دا بچی په ښه بد پوهېږي دی په هغه شانتي کوي. او که چېرې مور او پلار دی د خپل بچو ته ماډل جوړ شو چې دا مور هم دا فیصله وکړي، پلار هم دا فیصله وکړي چې زما په کور کې زما ماشومان بچي دي، نو که زه د دوی مخکې دروغ ووامه، زما د دې بچو په زړه کې به دا خبره دننه شي چې دروغ خیر دی که وایه. که زه د دوی په مخکې حرام کومه، دې بچو ته هم پته ولګېده چې بابا پیسې پلار پیسې حرامې راړي، د دې بچو ته زړه ته به دا خبره کوزه شي چې خیر دی که حرام کوه. که د دوی په مخ کې زه کوم هم ګناه کومه او زما دا بچي ما ته ګوري، نو زما د بچو تربیت کې کمې راځي، دا بچي به دې ته ګوري، دی به زما نه سبق اخلي. نو د ټولو نه ضروري څیز ګورئ، که چېرې یو والدین دا وایي چې زما بچي دې دیندار شي، زما بچي دې نیکان شي، نو هغه به د خپلو بچو مخې ته ماډل جوړ شي، د ګناه نه به ځان ساتي، د دروغو نه به ځان ساتي، د حرامو نه به ځان ساتي، د غیبت نه به ځان ساتي، د مشر د ناقدرۍ نه به ځان ساتي، د کنځلو نه به ځان ساتي، په صرف په دې نیت باندې چې زما دا کشر کل، زما دا کشر نسل، زما دا بچي ما ته ګوري، دی به زما نه څه سبق اخلي. صرف په دې بنیاد باندې زه د دې خبرو خیال ساتم چې زما بچي دینداره راشي، یو داسې نسل تیار شي چې هغه دیندار وي او هغه زه سبا له نه مړ یم او زما بچی زما دپاره دعا کوي او لاس یې اوچت کړي چې یا الله پلار ته مې بخښنه وکړي، یا الله بابا مې وبخښي. نو مور او پلار په بچو ته ماډل جوړېږي. او درېم نمبر علما لیکي که چېرې والدین دا غواړي چې زما بچی د یو دینداره لوی شي، یو داسې انسان دی لوی شي چې دی زما د سترګو یخوالی وګرځي، زما قدر و عزت کوي، نو دی به د خپل بچي ته حلال مال راوړي، دی به د خپل بچي ته حلال راوړي. که چېرې حرام مال پلار کور ته راوړو، رسول الله مبارک فرمایي چې د کم بدن پرورش په حرام مال وشو، د دغه بدن دپاره اور دی، جهنم دی. نو چې موږ یې په حرامو رالوی کړو، حلال او حرام یې نه ګټو، جایز او ناجایز ته نه ګورو، خو بس پیسې دی چې ډېرې کوله مستقل لګیا و، د دې تمیز نه کوو. یاد وساتئ دا بچی به څه تربیت حاصل، دا بچی به په کومه لار روان وي. عبدالله